الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد ثناء وفاق الرجال سي الله جل جلاله عما نواله. فالقرآن عزيز فاكي ومن إنسانات تجاور بعني وكي آل وتواكله وطول انسي آل واقعي بدي خبر باني سنبيه واقع بدي خبر باني. يا أيها الإنسان يا إنسانان ما غرك بربك الكريم. تاس چیز بدوکا کیا چولي استغفر رب الكريم ذات الله كم شي تاس بدوکا کیا چولي چې بنیاز بادشاہ بنیاز ذات تاسي لکواس او لوی امیدونو مساتل دی لوی اوزو امیدونو مساتل دی پر بل خوا روان. الله جل جلاله و انسانان ته قرآن مجید کې په بار بار دا کوم آیاتونه الله راوړي چې انسان په دې خبر کړي چې اے انسان اے انسان اے انسان چې مکو دا شکار انسان مکو دا شکار انسان انسانانو پر دې الله راځي انسانانو پر دې الله راځي. یو انسان واحد انسان چې دومره په غفلت کې خپل رب څخه خدای دومره لري کړی دومره اوزه امیدونه ساتلي دي چې خپل رب کریم ذات پرې شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما د قسم می پداسه دوم وو شانو باندې یا په دوم درو شانو باندې چې کوم انسان نو دوم درو شانو چې ځان واچول هغه انسان هیڅ کله بیا د الله ولایت نشرت د رب کریم ولایت نشرت هغه انسان هیڅ کله په خپل ژوند کې برکت او خوشحالي او محبت او اخلاص فقط نس پیدا کوي. دوشان یو شهوت دی چې انسان په شهواتو کې پروت وي و انسان ته د خپل نفس باندې غالب چې انسان په زنا کې پروت وي خپل خواهشات چې هر څو توای انسان هغه مني چې وای موږ وکړ موږ نه کوي چې روزه مګ نسا روزه نه نشي
چې مال جایداد خدای کړی شي د حج ټیم دې پرسو حج وکړه حج نه ادا کړي وبې کوم وخت ډېر دی عمر ډېر دی بیا به وکم بیا به لمونځ وکم بیا به روژه ونیسم پر دغه انسان باندې خپل نفس غالب وي چې کوم انسان د خواهشاتو کې راغلی دا انسان هېڅکله کامیابي نشي موندلی بیا علیه الصلاة والسلام وایي زه د دې خبرې ضامن یم ذمهواره یم چې کوم انسان خپل شپه او ورځ د دنیا په کار د دنیا په ژوند کې داسې مصرف کړي داسې ځان پکې ډوب کړي چې هغه انسان څومره کوشش په دې دنیا کې کوي څومره ځان ته مال جمع کوي څومره دنیا کې ځان ته مال ډول کړي هر څه دی ځان ته پوره کړي هر څه دی ځان ته معلومه کړي برابر برابرې هېڅکله به دغه نفس دا نه ورته وایي چې بس اوس دی نو پرسه زیات آرام ښه راغلی شه بس اوس دومره جایداد دی بس دی زیات نور منډه بند شوه دغه انسان به نور هم نفس ورته وایي چې ځان پکې ډوب کړه نور یې وګټه منډه کړه ترنډه کړه شپه ورځ سره یې وکړه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دې خبرې زه ذمهواري درکوم چې کوم انسان و دې دنیا ته دا رقم انسان وقف هغه انسان هېڅکله د الله جل جلاله نه محبت او ویره په زړه کې نشي پیدا کولی هغه انسان هېڅکله ما نشي یادولی په ما درود شریف نه وایي هېڅکله دغه انسان د الله ولایت ته نشي راتللی حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه چې څه ټیم د قمس پر قبله باندې روانو تېرېدلی هغه عرب هغه خلک د هغو مشغول د هغو ژوند زندګي دا وله چې پلانې سړي 100 مریان اخیستي ده به 10 مریان غلامان واست چې پلانې سړي دومره اسانه اخیستي ده به تر هغه زیات مقدار کې اسانه اخلي چې پلانې سړي داسې محل جوړ کړی داسې بنګله او داسې بلډینګ یې جوړ کړی د په هغه زمانه کې ده به تر هغه اعلی ترینه بنګله جوړوله چې د پلانې سړي داسې حسندارې مینځې دي هغه ده به تر هغه حسندارې زیات مینځې جوړول پیدا کولی ټول ژوند د دغو خلکو مقابله په دې شي کې وله چې زما جایداد ډېر وایي زما یو تر بله بنګله زیاته وایي زما یو تر بل مال زیات وایي زما یو تر بل سونه زیات وایي زما تر بل یو تر بل جای کاروبار زندګي زیات وایي دا ابودرداء وایي ما غږ ورباندې وکړي چې ای اهل قمس غرب شوله سبا شوله ته پر کومه لار روان یاست نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې کوم انسان په دنیا کې به ځان ته مال ډېروي هغه مال له وجې څخه الله جل جلاله نبی علیه السلام دغه انسان څخه یېري ورځ په محشر دغه مال د دغه انسان په غاړه کې توړ کړي دغه انسان په غاړه کې پروت او کوم انسان چې په دنیا کې پر خپل محل باندې کوشش کوي محل شایسته کوي ټوله ژوند پر محل باندې تېروي غلامان یې مینځي اسان پیرداران یې کسي دغه انسان لپاره دا محل د قبر وګرځي دا انسان په د قبر دا محل به د قبر جوړېږي دا انسان چې څه ټیم د الله حضور ته ورځي نه محل نه مال و جایداد و اسباب نه هغه سونه نه غلامان هغه مینځي دله په کار چې کوم دی د ځان د پیدا کړی هغه شهرت به دله په کار نو چې کوم د ځان د پیدا کړی ادم علی نبینا علیه الصلاة والتسلیمات واخبر زویانو ته 15 وصیتونه وکړل والخبردار که په دې 15 وصیتونو کې زما په اولادو کې په اولادو کې چا په دې باندې عمل نه وکړ هغه انسان به خامخا د الله له لارې څخه چپي د الله له لارې څخه اول شی دغه انسان به ځان مطمئن نه ګرځي په دنیا کې به ځان مطمئن نه ګرځي چې زه مطمئنه یم ورځ په محشر به الله جل جلاله ما څخه خپل رحمت را باندې ورکړي منځ نه کوم روزه نه نیسم زکات نه ورکوم حج نه ورکوم بله عبادت نه کوم نفلي عبادت نه کوم صدقه نه کوم زړه مې مطمئنه دی ویل ما زړه مطمئنه کړی په جنت په ابدي ژوند باندې الله جل جلاله زه له ابدي ژوند نه راویستم د جنت راویستم دنیا کې راویستم نو لهذا زما اولاد اول دا خبره واري اولاد مش ټول راځي ټول آدم علیه السلام اولاد
هیڅکله خپل زړه مطمئنه مه ګرځوه چې زه مطمئنه یم جنت زما دی، الله زما دی، رسول نبي علیه السلام زما دی. انسان به هر کله د الله غوښتنه کوي، د الله د مغفرت رحمت کرم غواړي. دوم، انسان زما په اولاد کې چې کوم انس خو د ټوله انسانیت آدم علیه السلام د اولاد سره شروع چې زما اولاد به هیڅکله د ښځو په خواهشات د ښځو په خبرو باندې کارونه ژوند زندګي نه کوي، چې ده باندې د ښځو خبرې زیاتې شي، غالبه شي، خپل ښځه پر ده باندې غالب شي. تر ټولو له مخه کار دا دی چې دا انسان پر خپل مور باندې بیا ظلم کوي، چې خپل مور مهرباني او شفقت رحم کرم دا له خپله خونې له کرم له کوره باسي. د ښځې له وجې څخه د ښځې خواهشات د وجې څخه هغه انسان خپل ورور څخه محروم شي، خپل هغه سکه ورور چې الله جل جلاله خپله مور له پلار ورکړی دغه انسان له خپله سکه ورور څخه ناهیله شي. او دویمه غټه خبره دا ده چې دغه انسان د خپل ښځې له خواهشات د وجې څخه دی په ټول کلي کې دا رقم عزت و قدر کم شي، غټ مصر چې ده چې ازاده جزا ده. وایي ما د خپل ښځې خبره په جنت کې ومنله، زه الله جل جلاله له هغه مېوې له هغه درختې له هغه غنمو زه بند کړی ولم، هغه له ممنوعې درختې څخه بند کړی چې دا درخت به نه خورې. زه د خپل ښځې په خبرو په خواهشاتو کې رالم، ما هغه درخت وخوړه، الله جل جلاله خپله دغه زما نن دا دی زه نن ملامت یم، دنیا ته په دنیا کې ژوند کوم، له جنت ته الله جل جلاله وایستلم. بیا یې وویل چې دریم کار به زما اولاد دغه کوي چې هر کار کوي، د هر کار کولو د مخته به دی د کار انجام ځانته معلوم. زه زنا کوم، د زنا انجام څه شي، د الله قهر به په ما څونه وي، زه درواغ و غیبت و بدعت و کفر و شرک ظلم او چغلخوري او یو په بل منځ کې جنګول منافقت دا کوم، د یو بل حال راباسم یو بل ته رسوم، د یو حال راباسم بل ته رسوم، زه دا کارونه کوم، د دغه کارو به انجام څه شي، دا انجام مو ځان ته معلوم. زه لمونځ کوم، د لمونځ انجام څه شي، ښه انجام یې ولې دغه انسان به په کار دا چې پر لمانځه باندې قایم دی ولاړ. زه روزه نیسم، روزه کوم، روزه پر وخت باندې ادا کوم، د روزې موافق هغه وخت تېروم، د دغه انجام څه شي، الله جل جلاله به ماته د دغه انجام خیر راکړي، جزا به یې راکړي، زه پر دغه باندې دایم قایم اوسم. دغه رقم بیا زکات باندې قایم، دغه رقم پر حج باندې قایم دایم، او چې که دا رقم بل کار د خیر د الله جل جلاله د لارې خلاف کار کوم، بیا به الله له ما سره څه کوي، یعنې اول ما بندګان د کوم کارونه کوي، د کار د مخته به اوله دا زما چې کوم نسل د انس دا نسل به اوله د کار انجام ځان ته معلوموي. وایي ما چې څه ټیم خرما د غنم دانه خوړله، ما د غنم انجام نه کوي معلومه ځان، د انجام نه معلومېدو له وجې څخه الله جل جلاله د خپل رحمت د جنت راوستم او دنیا ته راوستم. زه ورته علم دا وایم چې هر کار چې کوئ د کار انجام ځان ته معلوموي، که ښه انجام ښه خیر خبرې وه بیا میله کوه، بیا قایم دایم پر اوس، که بد وسیله وه که بد وسیله وه بیا ځان یې ساتل هر کار. او څلورم شی چې هر کله ځان وقار ته مطمئنه مه ساته، ځان وقار ته مطمئنه مه ساته، یعنې زه زنا کوم، په زړه کې مې هېڅ د الله جل جلاله خوف نشته، علیاذ بالله، زه بدعت کوم، کفر شرک کوم، لمونځ نه کوم، جمع نه کوم، جمعې ته ځان نه رسوم، دغه رقم روزه نه نیسم، روزه خورمه، زړه مې مطمئنه دی، هېڅ په ما نه کېږي. د هر کار کولو څخه مخکې زړه مطمئنه مه ساته، که دې زړه مطمئنولو داسې کار به الله جل جلاله په خپل قهر غضب باندې بیا ونیسي. ډېر انسانان داسې روزه خوري، ډېر انسانان دا رقم چې هغه لمونځونه نه کوي، قضا کوي سهار وختونه د نور وختو، بیا به په زړه کې سکون هم غواړي، بیا په کاروبار کې برکت هم غواړي، اهل و عیال هم صالح غواړي چې زما اولادونه ناصالح دي، دا د اخر وخت اولادونه. ولې؟ زموږ اعمال داسې دي چې د اعمال
چې کوم برکت دی د کوم سله ده هغه مشته په مال او په اولاد کې الله جل جلاله په دنیا کې نو هر کار کولو څخه مخته زړه مطمئنه مساته وای ما چې ستې مو مار شیطان د مار په شکل کې آدم علیه السلام درغلی او یو خپل کور الله هوان علیه السلام دغه چې ماته حکم کار آل راکړي چې دا غنم دانه به م راسو خدای د الله نعمت ما کار کول د مخته زړه مطمئنه ساتلو ما چې وکړل الله جل جلاله خپل جنت راوړي نو زه ټول انس ته وایم چې هر کار کوئ د کار کول د مخته زړه مطمئنه مه ساتئ څه سوچ پر واسه ځان ته معلومات کوئ او ما ټول انس ته دا وایم ټول اولاد ته دا وایم د هر کار کولو د مخته تاسو مشوره کوئ مشوره کې خیر دی کبا په جنت کې سوما د سټي معقول کوراله ول د غنم دانه اخرى الته ملائکه او فرشتي دا ټول موجود ول کما لا مو سره مشوره کړو په دې خبر باندې چې دا غنم دانه وخت کې نه اخرى کما مشوره کړو او ما دغه ویل چې مې اخرى په دې کې د الله جل جلاله نه فرمانه ده نو ما دا خبر منل او دا نه اخرى نو ما مشوره نه وکړه الله جل جلاله خپل جنت راوېستل زه ټول عیسی دا خپل بندگان او خپل اولاد دا وایم دا الله جل جلاله څومره بندگان ټول دا خبره کوم چې هیڅ کله داسې کارونه بغیر مشورې مه کوه چې په هغه کار کې د الله نه ناراضي وي محترم دوستان نبی علیه الصلاة والسلام وصحابه کرامو ته وفرمایل نبی علیه الصلاة والسلام واصحابه کرامو ته وفرمایل چې اصحابه کرامو په ځان کې شرم پیدا کړي د دې پنځو سبب اسباب چې کوم ما درته ذکر کړه د آدم علیه السلام سبقونه وایي په ځان کې شرم پیدا کړي حیا پیدا کړي اصحاب کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې دا علی رسول یا رسول الله موږ خو په ځان کې حیا پیدا کړې ده چې دوی شته روانې موږ سترګې دې کښته چې دوی غلا شرم بل کار هغه میزان اوسه چې انسان چوپ رد وایي مې لاغه انسان غوډونه باندې دروازه حیا وایي د چې انسان له بد شي ځخه لنا پاکي شي ځخه خپل ځان ما پاک راځان اوسه موږ ځان ساتلې الله نبی علیه الصلاه والسلام ته فرمایي چې د الله په حضور کې حیا او دغه نه وایي د الله په حضور کې حیا او دغه وایي چې ته ګوره په ځان کې د الله ویره پیدا کړه چې ما موږ وزن ولا جامع وزن ولا جامع نه وکړ د الله جل جلاله قهر غضب فرما باندې وایي چې د الله شرم کوم حیا کوم الله دې ذات وایي چې انسان چې څوک یو لوی سردار او لوی ملک لوی خان یا لوی عالم څخه عالم سره ملاويږي سره چتري اواز حضور کې نه ځګي سین لاس پر سینه باندې پټ خپل په ادب په احترام په قدر سره ولاړ او چې سمعنا انسان دغه حیا په ځان کې پیدا کړي زه هغه ذات له بچا او مخ روانم چې کوم ذات لا شریک له وحده لا شریک له هغه کوم ذات چې هم یو له بل شریک نه لري چې زه په ځان کې حیا پیدا کړم چې زمانده واخره دیم الله ما تقول ذات خپل مستقیم منو چې الله ما تقول زه روزه ولي خورم الله ما تقول زه د مسلمان غیبت ولي کوم غیبت که یو انسان دا وایي چې د پلانې عائشه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاه والسلام سره ناسول یو داسې فقط لنډۍ شته فقط نه شته دا د نبی علیه الصلاه والسلام کور ته راغله پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه پوښتنه وکړه یو اول وکړه له رب على النبي عليه الصلاه جواب ورکړي چې دا رقم په مسله چې څنګه دعوت ولاړه نو عائشه رضی الله تعالی عنها ونبي عليه الصلاه والسلام ته فرمایي چې دا الله رسول دا شته څومره نړۍ کټ کړی دا الله څومره غټ قدرت جل جلاله څومره غټ ذات یو انسان دومره غټ اوس پیدا کړي یو برابر کټ پیدا کړي دا څومره څنګه کټ پیدا کړي دا الله رسول ته فرمایي چې تاسو دا هم ته غیبت په کتاب د انسان عیب بیان کړي ورته د انسان څخه معافي وغواړي که انسان قد بیانوي دا په غیبت کوي چې انسان په ځان حیا پیدا کړي د الله جل جلاله څخه هغه انسان په غیبت کې که بدعت کې که زنا کې که شرک کې که کفر کې په بل هر کوم ګناه کې هغه انسان په ځان کې ملامت کوي ځان کې شرمیږي له الله ځان د الله حضور ته درېدلو ته نه یې تیار که ما دا کوم ګناه وکړم الله ته څه حساب
کما داسې حساب لاره کوم کار زه اوسو زه به د الله په حضور کې کوم لار باندې ولاړ یم. او محترم دوستان حضرت علي کرم الله وجهه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې یا عمر رضی الله تعالی عنہ په ډېر په شوق په مینه محبت باندې الله 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 دا ذکرونه به کوم الله به یادولې. نو علي کرم الله وجهه ته فرمایي چې عمره که ته واقعتا د هغه ذات دوستي غواړې له هغه ذات سره خپل دوستي ځان جوړې نو ته به تر ټولو غټ کار دا کوې چې ته به پیوندي کپړې اغوندې په داسې لباس کې به نه ګرځې چې ته د غریبانو له عامو خلکو سره برابر نه چې په تا کې قدر زیات تر نور خلکو پیوندي کپړې ودته چې یو ځای سري بیا بله کپړه پرې ولري بیا سر ځای سري بیا بل ځای بل کړه دلته پیوندي کپړه وایي ته پیوندي کپړه کې به ګرځې بیا ته ستا دغه روپ ده ستا د دبه کښته سوه چې کښته سوه ته د الله و حضور ته نه ځې کېږي الله جل جلاله ته هغه انسان ورته کېږي چې هغه عاجز وي خاکسار وي ځان خاورې کړي هغه الله ته نور ډېر نږدې کېږي. او دوم ته به سري سپلۍ پښو کوې کپۍ سپلۍ دا به سري پښو کوې په کتابو کې کپۍ راغلي دا به سري پښو کوې او په ګرد عمر باندې به په ډک نس خوراک نه کوې چې ته وږی یې و تا ته به د بل انسان احساس ورته کېږي او چې کوم انسان په ترس نه شي هغه انسان ته الله جل جلاله ډېر ور یادېږي هغه انسان الله ډېر یادوي ته به دا رقم خپل په ځان کې راولې بیا ته الله جل جلاله یادولی. اوس محترم دوستان الله جل جلاله پر انسانانو باندې قسم قسم ورځې و ګنټې و شپې و میاشتې کلونه راوړي دغه میاشت دا ډېره بهترینه او بختوره میاشت دغه داسې میاشت چې د الله جل جلاله خاص احسان دی پر ما او تا باندې چې الله ما او تا ته راکړی بیا د الله جل جلاله ډېر غټ مهرباني او کرم فضل دی چې الله جل به ما او تا باندې راوستو ما او تا کې صدیق امام مجاهد رحمه الله ویلی وزه د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سره ملاو سلم یو ورځ ده ماته ویلی ای مجاهده ته چې سهار ولې ته به د ماښام غم نه کوې چې ماښام وخت در باندې راغلی ته به د سبا سهار غم نه کوې. ما ورته ویلی ای یا صحابي په دا مې سر نسو خلاص سم سر را باندې خلاص ده راته ویلی د مرګ څخه مخته د ژوند غنیمت به ځان ته وګڼه دا کوم ژوند چې الله تعالی درکړی دا د مرګ څخه مخته به ځان ته غنیمت وګڼه او د ناروغۍ څخه مخته روغ صحت به ځان ته غنیمت وګڼه. د شان خیال وسه محترم دوستان دا یو غنیمت دی چې الله جل جلاله تا ته راکړی روغ صحت الحمدلله بیا په اسلام و شرف الحمدلله بیا دا الله جل جلاله تا ته هغه میاشت رمضان دې میاشت په عربي کې رمضان دا رمز مشتق دی رمز فإنها ترمز الذنوب د دې معنا د دې لغوي معنا دا د رمضان لغوي معنا گناہوں کو مٹانے والا پر گناہوں نے مٹائی ختمائی ہے پریمنزی ہے صفاقی ہے ترمز الذنوب رمز رمضان رمز مشتق رمز معنا مٹاویدل ختمیدل په دې کې انسان څخه داسې ګناهونه شوي چې هغه انسان و دې میاشت الله راولي هغه انسان اوله شپه پیشنامه وکړي د پیشنامې بعد نبي علیه السلام فرمایي چې پیشنامه وي بیا هغه انسان دا ورځ په روژه باندې تېري چې بیا روژه مات وخت راشي وایي په دې وخت کې څومره انعامات ولیکل کېږي اوله چې دا انسان پیشنامه الله جل جلاله فرښتو دعا کوم وکړي چې خلاص کړي زما د رحمت دروازې خلاص کړي د ټول اسمان دروازې د رحمت دروازې خلاص کړي یوه دروازه د رحمت زما بندواس ټولې دروازې خلاص بیا د دغه انسانان څومره په روح زمین پر اسلام باندې کوم چا په اسلامي روزه ماته روزه تیاری کړي دغه ټول انسانانو ګناهونه او معاف کې چې کوم کاغذان په ګناهو ډک لیکلي هغه پرې کې سری کې وایي دا ختم یبا دوم بیا دغه انسان چې روزه تیری کوي بیا روزه ماته ځان ورسي تر روزه ماته پورې او یا زره فرشته او یا زره فرشته په دا درد ورځ باندې دا د الله په حضور کې ورته ولاړ و الله جل جلاله سوال کې مغفرت کې دی وایي انسان یو هر انسان لپاره هر انسان لپاره او یا زره فرشته د الله په حضور کې د مغفرت دعا بیا چې څنګه انسان روزه مته
د روزې د متدلو زمات په ټیم د الله بیا علیه السلام فرمایي چې د سمندر چې څومره مایان ما تا خو صرف دغه سمندرونه لیدلي چې دا زما ستا په ملکو کې دننه سمندرونه د مځکې څخه علاوه چې کوم درې حصې اوبه دي په دې کې چې څومره انس و جنس په الله جل جلاله ایښي دي حیوانان ایښي دي دغه کې مایان قسم مایان دغه ټول مایان د هر انسان لپاره جلاله مغفرت دعاوې کوي د زمان په ټیم جلال او بیا الله جل فرمایي وایي نبي علیه السلام فرمایي چې کوم انسان روزمات هغه انسان ته الله جل جلاله غټ نعمت دا ورکوي چې په جنت کې یو داسې محل ورته جوړ چې هغه محل د سور یاقوت د یوې روزې برکت درچین چې هغه د سور یاقوت دا محل وي د دې محل اویا دروازې د اویا دروازو د ټولې دروازې د هر دروازې د جلا محل وي په دا کې قسم خوشبوانې وي قسم کپړې وي دومره تعریف د یوې روزې دومره برکت راخي چا دی چې اوس انسان دا سوچ وي د یوې روزې دومره غټ انعام دی د یوې روزې دومره غټ انعام دی او که زه وخورم که زه په دې کې نافرماني وکړم د الله او سود وکړم او بل محترمه دوستان دی یوه خبره زما تېره شوه کتابونه لیکلي دي وایي چې کوم تېر فرشتو ته حکم وشي ما پکې دا ګناهونه ما سوى لحكم ما سوى لحكم ما سوى للصدر ما سوى لحق للصدر دعنا ده الله جل وعلا دا الله په وس کړي دا به انسان چې کم چا سره حق کړي کم چا باندې ظلم کړي هغه انسان او انسان ورته د الله سبحانه انسان ما کبر یا الله جل وعلا عفو کوي او ترى دوستان دروزي مې سپیږي تاسو حد نزعت کاله ساتي اول امیدونه ما ساتاس هر وخت د وخت حال ساتاس د وخت قدر په ځان کې پیدا الله کواس هر وخت الله کواس پنځه وخت منځونه پر ټیم کې روزه پر ټیم کې روزه ماشه استکاس حج استکاس خدای پاک دا څلورم شرط روان دي دا څلورم شرط خدای په خیر تیر کړي بیا له بیا حج مبارک روان چې کوم انسان الله وسکه له بیا خیر حج وما علينا الا البلاغ وبين دعاء والمؤمنين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر جيوش النحو واجعلنا منهم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا اله الرحمن بارك من الشهود بركات الشيء مياج بركات الشو وقت بركات بارك تمام على الاسلام والمسلمين من يقبل رحم كرم ثم على الاسلام والمسلمين الدنيا وتصوير من الامور الصالحه عزام في جبال دوستان يا اله الرحمن د ټول قبرونو منور د ټول پر حال باندې رحم وکړي د ټول قبرونو جنت باغچو وګړي یا اله الرحمن بیا پر موږ باندې خصوصي رحم کرم وکړي بیا موږ د پر حال باندې راسو یا اله الرحمن استوى در ترغل الله سبحانه وتعالى فقط پروردگار ورسم محشر النبي عليه الصلاه والسلام هم ابتدى النبي عليه الصلاه والسلام هم ابتدى النبي عليه الصلاه والسلام شفاعه المسيح ثم امه النبي عليه الصلاه والسلام يا اله الرحمن طول هدايه الصراط المستقيم اشتراكي طول هدايه په لار باندې روان کې یا اله الرحمن چا اولادونه نسه نیک صالح اولادونه نصیب کړي د چا اولادونه ستانه فرمان سره د موږ د هدايه الصراط المستقيم اشتراكي پاک پروردگار څوک مارانه تاسو تعلق دي په حاضر مجلس کې دی په نو درکه په قرود یا اله الرحمن طول د شفاء کامله عاجله دائما مستمره په تبارک یا اله الرحمن طول امه النبي عليه الصلاه والسلام بين كمينه محبت پیدا کی اتفاق پیدا کی اتحاد پیدا کی اخلاص پیدا کی شفقت پیدا کی یا اله الرحمن صوب رحمت بارونه بقدر مطابق بتمام عالم اسلام پر مسلمانان باندې بقدر مطابق رحمت بارونه بتمام عالم اسلام پر مسلمانان باندې اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذريته صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه امين يا رب العالمين برحمتك سر سر بطور سر